बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नन ستاسو سره د 7 ساينس 5 نمبر ویډیو لیکچر کلاس دی. تاسو ټول وړو ته خواسته چې تاسو خپل د 7 ساينس بوکس راولئ او پیج نمبر 4 کولاو کړئ. پیج نمبر 4 په ویډیو لیکچر نمبر 4 کې مونږه د ډایجسټیو ټریک یو ارګن اعضاء په باره کې خبر کړو چې هغه اسافیګس و. اسافیګس ته ما ویلو چې زموږ سره هغه نالۍ کوم چې د خولې نه د معدې پورې تلي دغې نالۍ ته موږ څه اسافیګس ویلی شو. په دې اسافیګس کې زموږ سره ویو لایک کنټرکشن او ریلیکسیشن کیږي، د لهر په شانتي راغونډیږي او نرمیږي، کولاویږي. نو دې لاسه هغه بولس لسه حرکت ورکوي. دغه پروسس ته دغه طریقه کار ته موږ بیا پیرسټالسیس ویلی شو. او دا اسافیګس کې چې کوم دا موومنټ کیږي، حرکت کیږي، دا انوالنټري زموږ په اختیار کې نه وي. نن زموږ سره دا ډایجسټیو ټریک یو بل اهم ارګن په باره کې موږ خبره کوو چې هغه سره سټمک دی، معده زموږ سره اصل کې جوړه څنګه وي. مندوي دا معده مسکولر جے شیپ بیگ دی. دا د مسلز نه جوړ جے په شکل کې یو بیگ دی. وی پریزنٹ انډر ډایافرام اینڈ لپ اپ باډي. دا هم سره لاندې ډایافرام نه په ګس طرف په سایډ باندې صحیح موجودي، د وجود په ګس سایډ باندې دا صحیح موجودي د ډایافرام نه لاندې. بیا سوي it works like a blender. دا زم سره د جوسر په شانتي کار کوي. زم سره هر څه مکس کوي او بیا سره وړو ټکړو ته بدلوي او بیا بل چل کوي. it squishes and digested food. دا زم سره دا خوراک څه کوي، راغونډي سایز ول څه کوي، کموي. squishes ویل شي راغونډول دا. and digested food او دا خوراک بیا څه کوي، هضمي هم. اوس راځو دا معدې هغه ټول پروسس دی چې زموږ سره دا ټول پروسس پکې څنګه کیږي. زموږ سره چې وشي دا پیرسټالیک ویو چې دا لهر چې دا زموږ سره کله چې معدې ته راورسي ریچ، کله چې معدې ته راورسي نو د معدې را خوله نه کم کارډیک سپنکټر ورته موږ ویلی شو. د معدې د خولې ته موږ څه ویلی شو، کارډیک سپنکټر. دا به د کولاو شي نو دا بولس ته معدې ته وننوځي. بیا ستل وشي the walls of stomach secrete gastric juices. دا stomach walls نه دي، دا زم سره خارج کی gastric juices. gastric juices هغه ماده ده، فلوئد دی کوم چې زم سره په خوراک هضمولو کې څه مدد ورکوي. دا زم سره gastric juices ویلی شو. بیا ستل وشي then food mixed with gastric juices. بیا دا خوراک ستل وشي دا مکس شي دا سره د gastric جوسز سره. دینه بعد HCl هایدروکلوریک اسید وته مونږ ویلی شو کیلز بکټیریا. دا ستل کې دا بکټیریا مړه کی ان ګیسټریک جوسز کوم چې زموږ سره په ګیسټریک جوسز کې صحیح موجودي. دا HCl زموږ سره اسیډیک فلوئد دی، تیزابي مایع ده چې هغه زموږ سره چلو کې دا بکټیریا یا جراثیم څخه ټول مړه کی کوم چې زموږ سره په ګیسټریک جوسز کې صحیح دا HCl موجودي. بیا چلو شي it provide دا مهیا کی suitable مناسب کنډیشن حالات پر انزایم. دا سره پرا د انزایم د پرا زم سره د انزایم پپسینوجین کوم چې زم سره په معده کې موجودي، دا زم سره مناسب حالات پیدا کی د دغه انزایم د پرا. چې کله زم سره دا HCl لدغه سره ریاکشن وکړي نو زم سره د دغه انزایم نه بیا سره پیپسین جوړ شي کوم چې بیا په اکټیو پام کې پیپسینوجین چې هغه ان اکټیو پام کې خپل کار نشي کولای. خو کله چې پیپسین ته بدل شي نو بیا په اکټیو پام کې شي نو بیا چلو شي انزایم بریک ډاون پروټین انټو امینو اسید سمپل مالیکول. دغه پیپسین بیا چلو کی دغه پروټین بریک ډاون وکي او سا سمپل مالیکول وړو مالیکول ته کم چې زموږ سره سری امینو اسید دی هغه دې سکی بدل کی. بیا چلو شي then food converted to thick semi solid mass. دا خوراک بیا شي بدل شي یو یا موټا سیمی سالډ نیمچه ټوس ماده ته چای ته بیا موږ قائم ویلی شو.
وای دا کایم بیا زم سره سټایم پورې په معده کې موجود دي بیا د هغې څه وخت بعد دین موو ټو سمال انټسټاین دغه کایم بیا څه وړو کولمو ته لاړ شي او هلته بیا خپل پروسس شروع شي. تاسو اصل کې د ډایګرام ته وګورئ دا زم سره معده ده په معده کې زم سره میوکس بلغم موجود دي د بلغم اصل کې دا په معده نه چار چاپیره یو لیر موجود دي دا اصل کې دغه ډایجسټیو انزایم کوم چې هایدروکلوریک اسیډز دي په کې هم دي دا څه کوي دا معده دا واز دغه نه بچ کېږي دې ته څه نقصان ونه رسي دا میوکس بلغم بل پکې څه ډایجسټیو انزایمز پکې خوراک هضمولو هغه انزایمز پکې هم موجود دي کوم چې سره او څه HCl هایدروکلوریک اسیډ پکې هم صحیح موجود دي کوم چې زم سره څه کوي هغه بیکټیریا کیل کوي. ادینه بعد دي زم سره ډیفیکلټ ورډز مشکل الفاظ بلندر موږ ویل شو جوړنے والا چې یو شی څه کوي مکس کوي لکه جوسر. بل دی سکویشز موږ ویل شو پچکا دی نه یو شی راغونډول. بل دی چرن موږ ویل شو تیزی سي حرکت په تیزی سره څه یو شي له حرکت ورکوي لکه شوملې چې دا سر به نو په یو څه په تیزی سره حرکت ورکوي نو څه کوچ ته جدا شي او شوملې ته جدا شي نو زم سره چرم څه ویل شو تیزی سي حرکت نو په معده کې هم داشن کیږي. بل دی سیکریټ موږ ویل شو خارج کرنا یو شی خارجول. بل دی سوټیبل موږ ویل شو مناسب. بل دی سیمی سالډ موږ ویل شو نیمچه ټوس مطلب پوره طور باندې سالډ مالیکول نه او نه لیکویډي کوم چې په درمیان کې دی د موږ سیمی سالډ نیم ټوس ویلی شو. اوس راځو په 4 نمبر پیج خپل سبق ته کوم چې دی سټمک معده. when a peristaltic wave reach the stomach کله زم سره دغه peristaltic wave چې دی دا لهر چې دی دا چې کله معدې ته راورسي the mouth of the stomach opens for the bolus enterate دا خوله د معدې نه دا کم کارډیک سپنکټر چې ورته موږ ویلی شو دا څه کولاو شي دغې بولس ته چې دا ورته څه وننوځي. بیا څه وایي the stomach is a J-shaped muscular bag دا سټمک نه دی دا زم سره د په J شکل کې د مسلز یو بیگ دی مسکولر بیگ دی د مسل نه جوړ یو بیگ دی. present under the diaphragm دا زم سره موجود دی لاندې د ډایافرام نه on the left of the body ګس طرف ته زموږ په وجود کې نو ما راته وایي ډایافرام زموږ سره اصل کې هغه ایسره هغه پرده را په وجود کې کم چې زموږ سره خېټه دا چیسټ نه د سینې نه څه کوي جدا کوي دغه پردې ته مثال ډایافرام ویلی شو. وایي it works like a blender دا زم سره د جوسر په شانتې کار کوي. وایي it churns دا زم سره په تیزۍ سره دغه خوراک له څه حرکت ورکوي چې دا څه شي مطلب ډایجیشن وشي. and squashes the food او زم سره دغه خوراک څه کوي سکویش کوي راغونډوي چې سایز څه شي کم شي. بیا څه وایي well do you know how the stomach does so تاسو ته پته را چې دا معده دا کار څنګه کوي. وایي the walls of the stomach secrete gastric juice وایي دا walls of stomach نه دي دا زم سره څه کوي خارجي gastric juice کوم چې په هضمولو کې موږ سره راکوي بیا مدد راکوي. وایي the food and the stomach is mixed with gastric juice دا خوراک نه دی په معده کې چې کومي دا میلاو شي د څه سره د gastric juice سره. هایدروکلوریک اسیډ کوم چې موږ HCl ورته وایو present and gastric juice چې ادم سره صحیح په gastric juice کې صحیح موجود دي. kills the bacteria چلو کې دا بیکټیریا یا جراثیم څه کې مړه کې present and food کوم چې زم سره په خوراک کې صحیح موجود دي. بیا څه وایي وایي it also provide دا زم سره څه کوي مهیا کوي provide مهیا کرنا. suitable مناسب condition حالات کنډیشن مو څه ته ویلی شو حالاتو ته ویلی شو نو زموږ سره دا مهیا کوي مناسب حالات پر ورکینګ اف دی انزایم د کار کولو د دې انزایم دپاره کوم چې پیپسینوجیني کله چې ورسره HCl میلاو شي ریاکشن ورسره وکړي نو څه ته یې بدل کړي پیپسین ته کوم چیز بیا صحیح په ایکټیو فارم کې. this enzyme break down protein present and food دا انزایم چې کوم دی
دا هم سره بریک ډاون وکړي د پروټین مالیکول پریزنٹ اینڈ فوډ کوم چې هم سره صحیح په خوراک کې موجود دي. اینڈ ټو سمپلر مالیکول ستا سمپلر مالیکول د ساده یا وړو مالیکول ته کوم چې سری امینو اسید دي. بیا څه وایي the food and stomach is then converted into a thick creamy semi solid mass. دا خوراک کوم چې په معده کې دا بیا څه شي کنورټ شي بدل شي یو موټه د کریمو په شکل کې نیمچه ټوس ماده ته کوم چې بیا د موږ سره شو قائم ویلې شو په معده کې کوم خوراک دا بیا کنورټ شي یو موټه کریم ته کوم چې زم سره نیمچه ټوس یو ماده چې ته موږ قائم ویلې شو the قائم is stored in stomach دا قائم زم سره سٹور پراته په stomach کې پر some time د سا وخت لپاره and then move to the small intestine بیا سا حرکت وکي ستا وړو کلمو ته. دا زم سره سو نننې ویډیو لیکچر کلاس هو تاسو به دا نننې سبق پایو ټایم ریډ کړئ په کوم ځای باندې نه پوه شوئ موږ ته بیا په کمنټس کې ویلی شئ. تھینک یو.